बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कदरमंद कतुनको ज़ा ज़मरुद मुनरे द प्रोग्राम ژوند د مسافر سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د مینې خلوص پیرزونه وړاندې کوم تم لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله تیر شوي هفته به تاسو ډیره خطر وتی قدرمنو کتونکو ژوند د مسافرو کې تاسو د پروګرامونو لړۍ چې تاسو ګورئ من کوشش کړی دی د مسافرو دیرو ته بدلو پای دیرو کې چې به کم زمون مسافرونه پاتې کېدل د هغوی هغه ژوند ځواک د هغوی هلې ځلې دا به موږ تاسو ته ښولي بیا کووډ 19 راغی نو هغه دیرو هغه تګ کم شو نو موږ د خپل سټوډیو نه دا خپرونه چې دا هغه جاري وساتله خو موږ وی چې کم د خیبر میډل ایسټ ماینان دي د ګرد نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوسېږي هغه د خپل پروګرام ژوند د مسافرو انتظار کوي نو چې د پروګرامونو دا لړۍ چې جاري موږ د سټوډیو نوم تاسو ته ډېر ښه پروګرامونه وړاندې کړل خو نن د ژوند د مسافرو د پروګرامونو په دې لړۍ کې چې کوم پروګرام دی خپرونه ده دا خصوصي خپرونه ده او خصوصي خپرونه په دې مقصد ده چې پرون نه تاسو ته به پته چې د پرون نه په پاکستان کې د 5 نیټې نه د جون د 15 نیټې نه په خیبر پختونخوا بلوچستان کراچۍ د پاکستان په ډیرو برخو کې د پولیو د قطرو د ویکسین د ورکولو چې کوم مهم دی هغه شروع شوی دی او دا مهم ډیر په کامیابی سره روان دی خو چونکې زمونږ دا فرض جوړیږي چې موږ خپلو کتونکو ته خپلو پښتنو وروڼو او خویندو ته هغوی ته معلومات ورکړو چې پولیو قطرې چې دي دا خپلو بچو ته لازم ورکړي یعنی د پولیو چې کوم ټیم دی هغه چې کور په کور کلی په کلی کوڅه په کوڅه ګرځي زموږ ستاسو دروازې له چې راځي نو هغوی د راتګ نه مخکې د هغوی د کرونا ټیسټ شوی او هغه د ایسوپیز هم خیال ساتي د صفایي هم خیال ساتي سینیټایزر چې د هغه هم لګوي د هغې نه وروستو ستاسو د بچو خواله راځي نو د پولیو قطرې چې دي دا خپلو بچو ته لازم ورکول غواړي د 15 تاریخ نه د پرونۍ ورځې نه د هفتې د ورځې نه دا شروع دي د 11 نیټې پورې به دا چلیږي نو پکار دا چې موږ او تاسو څومره چې زموږ وروڼه او خویندې دي سپیشلی زه به د خیبر پښتونخوا خبره وکړم د خپلو قبایلي علاقو خبره به وکړم د بلوچستان خبره وکړم په کراچۍ کې بعض داسې ځای دي چې کوم زموږ پښتانه وروڼه اوسېږي نو زموږ ډېر خلک داسې چې هغه د پولیو د قطرو د پولیو د ویکسین د دې خلاف کوي هغه وایي چې دا ښه نه دي نو دا ډیر زیات ضروری دي ځکه چې د پولیو چې خدای مکه کومو ماشومانو ته چې د پولیو بیماری راغلی ده نو د هغې بیا علاج نشته هغه تر ټول عمر پورې هغه معذوره وي نو چې کله د دې علاج شته دی او دغه د پولیو دا قطرې دي او دا د 1 کال نه والا د 15 کالو پورې ماشومانو ته ورکول دي نو پکار دا چې موږ د پولیو د ټیم سره مرسته وکړو زموږ ملک حکومت پاکستان دا کوشش روان دی چې په پوره نړۍ کې د پولیو چې کوم مریضان دي ختم شو د پولیو مرض ختم شو خو په پاکستان کې تر اوسه پورې لا ختم نه دی بیا زموږ خیبر پختونخوا کې زموږ داسې وروڼه او خویندې دي چې هغه د دې خلاف کوي نو خلاف نه دی پکار د دې ټیم سره د پولیو د ټیم سره مرسته کول پکار دي چې هغې سره مرسته وکړو هغوی ته خپل بچي راوړو مخامخ کړو ته هغې ورته د پولیو قطرې ورکړي نو قدرمنو کتونکو نننی ژوند د مسافرو خصوصي خپرونه ده او په دې خپرونه کې موږ د خیبر میډل ایسټ او د ایویټي خیبر 2 سټارز چې دي هغه ستاسو په وړاندې راوستي دي په دې غرض موږ راوستي دي چې د دوی خپل بچو ته هم ورکړي دي په خپله به هم دا پولیو قطرې لکه ما په خپله چې موږ واړه موږ ته یې راکړي دي او الحمدلله ډېر خلک دا وایي چې څوک پولیو قطرې ده کې د دوی ماشومان دي نو الحمدلله زما هم بچي شته او زموږ دا چې کوم سټارز دي د دوی هم بچي شته نو پکار دا چې موږ د دغه ټیم سره مرسته وکړو نو موږ په دې غرض باندې خپل 2 د خیبر میډل ایسټ ستوري چې هغه ستاسو په وړاندې راوستي دي تاسو د جمعې په ورځ باندې مشهور پروګرام ټنګ ټکور ګورئ زمان چغرزی او عایشه خان دا دواړه ناست دي نو عایشه خان ته او د دې نه علاوه بل یو پروګرام دی سندرې بالعربیه مسافرو ته خوږې سندرې کله د عربۍ سندرې ورته وړاندې کوي کله ورته فارسي وړاندې کوي او کله ورته پښتو نو موږ بلنه ورکړې ده عایشه خان ته چې هغه زموږ په سټوډیو کې موجود ده عایشه خان په خیر راغلی په پروګرام ژوند د مسافرو کې ډیره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د سره زه به کتونکو ته به هم سلام واچوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او نن زمرد صاحب ته ملما یم نو ډیره مهرباني او انشاءالله نن به ماته هم چانس ملويږي خبرو ویل چې اکثر زه د ځکه زه پروګرام هوست وم نو
ملمانه زه کوم دی هغه بیا کور کې خپل یو اهم رول وي کنه چې کله ملمانه راشي نو کور ولا کوم دی هغه بیا چانس نه ورکي هغه سره نن کوم تاسو ټاپک چړل دا پولیو حواله سره نو اله لرم چې نن کوم خبرې دی یا کوم ډسکشن دغه باندې به خلک هم کوم زموږ کتون کې دغه ډیر زیات फायदा اخلي او کوم خلک سویر نه دي نو هغه اویرنس ته به هم کوشش کوو چې هغه باندې مو زموږ کوم از نالج کوم سره شته دی هغه مو لازم ډسکس کوو چې بالکل ان شاء الله او نور کوشش په من کو او برکت اچول ولا چې هغه ذات ته الله به په برکت په خبر کوي چې زموږ ورونه خويندې به زموږ په دې ماته ګورو باندې خبرو باندې عمل کوي کله به کتن کو زموږ یو بل ملګری د خیبر مډلیس حصہ یو سٹار او دا غو ډیر ښه پروګرام نن سبا د مسافر خوخه هغه چلیږي او موږ نن بلنه ورکړې ده ځکه چې هغه په خپل باندې مطلب دا دی د خایسته د خپل ګلالو ماشومان او پلار دی نو هغه چې کله خپل بچی نو هغه ته درد معلومي د بل د بچو نو مسعود خان زمونږه ملمه ده مسعود خان په خیر علي تاسو ته په خیر علي وایم ډیر مننه زمرد صاحب اند ټولو نه پهلا ثانک یو ویری مچ ویټي خیبر ټیم چې تاسو مو ته به چانس راغو انویټیشن او ایز ا گیسټ ان بیر آلو که تاسو اجازه تینو یو ځل خپل میرمالو سره بالکل دعا سلام وکړئ جی السلام علیکم ګرانو مینا والو زم تاسو ملګری تاسو هوست تاسو دوست مسعود خان یو ځل به تاسو په درنه خدمت کې حاضر یم امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشحال به او خپ مزو کوي ګرانو میناولو څنګه تاسو ته پته ده چې مو زمرد صاحب نن کوم پولیو باره کې کومه خبره وکړه دا اگاهي لپاره یې دا سوره امپورټډ دی نن سبا نو کوشش وکړو چې دې باره کې مو تاسو ته ټول ډیټیلز پرووایډ کوو او ان شاء الله پروګرام کې نورم تاسو سره په دې باره کې به غږ شپ لګو ان شاء الله خبره دا څه ده عائشہ خان زمون پرایم منسٹر صاحب کوړتم چې سوګلا شي یو ګلاس بو ته ورکي ځکه چې وایي چې فضل خرچي به نه کوي نو به چاته چا ورکوي نو به بسکټ ورکوي مطلب ډایټ پلان دا کنه ډایټ نو زمونږ په سټوډیو کې نن صرف دغه چې موږ د خپل پرایم منسٹر د خپل ملک د لپاره خبره کوم پاغه باندې عمل کو صرف تاسو ته وبدي او خصفا سوترا مطلب دا چې تاسو به بس کې خبره به صرف په وبو وګړه کوي ها ډیر مننه تاسو د دوړو چې تاسو رااله د پروګرام کې تاسو ګډون وکړو جی او عائشہ خان خبره داسې ده چې د اوس ما د پروګرام شروع کې خبره کوله چې ډېر خلک دا شک کوي چې یاره مطلب دا د پولیو قطرې چې دا نقصاني دي او دا دی نو مطلب دا دی چې موږ په خپل استعمال کړي دي الحمدلله زما بچي دي او د الله لاک شکر د ډېرو زموږ ورونو خویندو ډېرو استعمال کړي دي دا ډېر زیات ضروري دی خو خدای خبر چې کله به زموږ د خلکو پوهه راځي کله به دی زموږ په دې خبره عمل کوي او زموږ د ملک د هیلث ډپارټمنټ په دې خبره به عمل کوي ځکه چې ډیر زیات ضروری دی موږ ډیر خلک تاسو به په خپل لیدلې داسې په خپل علاقو کې په خپل کلو کې چې کوم د پولیو معذوره دی تاغي به علاج نه کیږي کنه بالکل نو پکار چې د کوم شي علاج نه کوي دا غي یو اسان علاج دی د پولیو قطرې دا ورکولي نو شهان سبا وای ځکه چې ټیم ګرځي کور په کور کوسه په کوسه او بیا مو سره خلک مرسته نه کوي فرست اف اول خو زه به دا خبره کوم چې د مشمون کوم دی د کوم فیوچر دا هغه کوم څه ذمہاره در بالعالمین په والدین باندې چې ولدای دو حق ته والدین چې دو اویرنس دو کې پکار دا چې کله پولیو ټیم رسی او هغه نه پهلا زبدایم چې پولیو بیماری څنګه رسی او هغه څه شي دي په هغه ادینه اویر نه دي او نن سبا میډیا دا مخکې میډیا نه تعلیم کمه او به سوشل میډیا هم نو ماشاءالله نن کور په کور ارچ تک ټلیفونونه اویلیبل دي انټرنیټ سوشل میډیا زمانہ دا نو ډیر خلک داسې دغه اویرنس شته دي او پولیو بیماری څه ده هغه صرف یو خلکو یو دماغ کې یو کنسپټ جوړ کړی چې هغه بس صرف یا خپا یا لاس او دې یو پیریډ ده سپیشلی کته وی دي کې مشومان ډیر زیات افیکټ کیږي مشومان ویل افیکټ کیږي ویل چې مشومان دي کچ مشومان چې کوم فرست ډے نه ونی سره 7 سال پرې هغه ډیر زیات افیکټ کیږي هغه افیکټ هغه څنګه کوي هغه وی کچ دا غو عمر دا څه دو کله څه وینز کوم دي کنه هغه ګرو کیږي جی نو دا پولیو کوم وایرس تا دا سپیشلی هغه سیز اٹیک کوي کوم کچاوي کمزور او بالکل کمزور وي او چې کله دا وایرس راځي دا وایرس ویل راځي دی هم یو ریزن دا دا وایرس راځي لکه څنګه نن سبا کرونا دا خلک سینیټایزینګ کوي صفای خیال ساتي دا هم اندا با صفای کوم ځکه صفایونه نه وي دا غږ کې ډیر زیات سپریډ کیږي نو متفکر فرست اف اول صفایونه ډیر زیات احتیاط وکړو او هغه نه علاوه چې کله مو کورونو ته
لکه اوس مهم ده کوم مو حکومت کوم مو ته د ټیمونه رالېږي او اس او پی سره او باقاعده تاسو سره ډراپس راستئ او تاسو بیا خپل نامې ماشومان نه ورکوو نو که سبا فیوچر کې الله ما کې داسې یو نیم کیس راشي نو دې ذمہدار څوک دی زمرد صاحب ولې چې تاسو ته حکومت پرووایډ کوي تاسو ته سوشل میډیا باندې تاسو ته میسیجونه فری دي دا سیس بالکل فری دي ډور ټو ډور سرویسز دي دا نشته چې مخکې زمانه کې له زنانه کور نه زیار مو زنانه کور نه بس و ماشومان وړ دي کور نه بس نه شنو تاسو ته ډور ټو ډور سرویس اویلیبل ده نو کوشش دا کوي چې تقریبا فرست ډے نه ونیسه 7 سال پرې دا وی ډوزز دی که تاسو ته پته وي زمرد صاحب زه به خالي صرف شارټ فارم کې دا خبره کوم چې دا دوه قسم ډوزز دي یو دا او پی وی یو دا آی پی وی او پی وی کوم دا هغه دا اورل پولیو ویکسین ده هغه ماشومانو لپاره وي او یو دا آی پی وی هغه دا انجکشن پولیو ویکسین هغه بوستر ده هغه 18 پلس مطلب کوم اډلټ دي نو مطلب دا صرف ماشومان نه افیکټ کوي دا کوم دا اډلټ هم افیکټ کوي دی باندې به مو ان شاء الله نورې خبرې کوو آی تھنک ډېر ماشاءالله عائشہ خان ډېر ښه معلومات راکړه ځکه چې ما مسعود خان هم په دې ګریوان کې وکړه چې لکه موږ له هم پکار دي ما خو به پړوکوالي لګولې دي نو بس ترور وسدا کوم کرا نو ټایم ټو ټایم لکه وخت باندې دا لګول پکار برحال موږ کوشش کوو لکه دا اوس کم د کووډ 19 ویکسین راغلی او 2 ډوز چې هغه ما لګولې د خیر سره دریم ته اوس چانتوي مته خط دغه مته ګورم کوم د کرش نه او پاسانه نو بس هلته وزو دریم بم لګو د خیر سره کنه نو دا چې د پولیو دا هم ډیر زیات ضروری دي مسعود خان تاسو بس عائشہ خان ماشاءالله ډیر ښه خبره وکړي او دا پویم دا او مطلب دا دغه باندې ډیر تفصیل سره خبره او زما یقین دی چې زما خويندو زمرونو به د معلومات اغستې نو تاسو څه په دې پولیو په دې بس خبره کوم زه به پولیو باندې کې دا خبره کوم سپیشلی خپل خويندو ورونو ته څوک مو ګوري د دې نن پروګرام په توسط سره مو همدا پیغام ورته ورکوو چې پولیو یو مهلک بیماری دی او کوشش کوئ چې خپل کمشومان تاسو بچ کوئ د بیماری نه نو په ټایم باندې پولیو ډراپس دا لازم ورته ورکوئ خاص کر کله پولیو ټیم تاسو د کور ته راځي ویلي الریډي اوس سره اس او پیز بالکل احتیاط وکړئ الریډي سینیټایز ار یو شی نو کوشش کوي چې خپل ماشومانو فیوچر تاسو غواړئ نو خپل ماشومانو دا د پولیو ډراپس لازم ورکوي دا تاسو مستقبل دی دا تاسو دا مو ملک معمار دی مو امدا به یو چې د ملک دی مو ملک دو مطلب ستون ہے ہمارے ملک کا یہ ستون ہے تو کوشش به امداوي چې ما میسج امداده چې کوشش دا وي چې خپل ماشومانو د ډراپس لازم ورکړي مطلب دا نن ماشومان دي او سبا به د ملک واګي په لاس کوي او دا ماشومان به سبا له د مور او پلار د خپل کورنۍ په کار راځي کنه نو په کار دار چې من خپل نور ارصد الله په لاس کې او الله پاک موږ له سوچ فکر را کړی دی دماغ را کړی دی زړه را کړی موږ سوچ فکر کول شو خم کول شو بدم کول په کار دا چې خپل بچو ته خصوص کو او کوم سہولیات چې راوتی دي چې هغه موږ استعمال کو او مطلب دا دی خپل بچو ته پولو کترو کو خبره دا سره چې د کې با سوخ کې ډیر خلاف کې دو په مزه ختمي یا دا ختميږي او زیات هغه علاقې چې کم کې لګ د تعلیم کمی کنه او کتا سو غره نو په پوره دنیا کې ختم شو پوره دنیا کې پولیو د بیماری ختم شو که خلک د هغه د خپل ملک د صحت چې کوم محکمه ده د هغه په وینا باندې عمل کوي او مطلب دا د هغه چې کوم سهول لکه زبته دا معیشت په زیات پته چې د پولیو د چې کوم ویکسین دي کنه دا ډیر قیمتي دي موږ سره قدر ځکه نشي چې موږ ته فری زموږ بچو ته فری راکړي بهرحال خبر به مخ وړاندې بوزخ واشه د بریک قدرمنو کتونکو زموږ سره اوسئ د یو لنډ شان د مینې وروستو بیا ستاسو سره ملاویږو انشاءالله د پولیو په اهمیت باندې په دې قطرو ویکسین باندې به خبره کوو خو د یو لنډ شان د مینې وروستو جی قدرمنو کتونکو یو ځل بیا هر کله ویم تاسو غره پروګرام ژوند د مسافرو د خیبر مډل ایسټ ټلویزیون دبي سټوډیو نه قدرمنو کتونکو نن زمو خصوصي خبرونه ده او خبره زمو روانه ده په پولیو باندې د پولیو د قطرو په اهمیت باندې د پولیو ویکسین چې کوم ماشومان ته ورکول دي په باندې خبره کو زمو سره دوا زمو قربانه خو نن زما سره په پروګرام کې میلمانه دي عائشہ خان ناسته ده مسعود خان ناسته
او د هغوی معلوماتي او خوږې خبرې تاسو اورئ. عایشه خان په شروع کې ډېرې ښې خبرې وکړې، زه ورته ډېر زیات حیران وم چې ماشاءالله فل نالج دی ورته. مطلب دا ده چې داسې خبره نه ده لکه په کار هم ده که نه څه کور زنانه ته هم ده په کار ده څه هغه څومره کولی شي نن سبا میډیا ته لکه ما مخکې هم خبره وکړه څه میډیا دار ده نو په کار ده څه کومې زنانه څه کور نه بهر نه شي وتی یا هغه ته اجازت نشته نو هغه کولی شي څه تعلیمونه هم ماشاءالله نن هر یو کور کې داسې کس نشته چې هغه بې تعلیمه وي. ټول تعلیم او انټرنیټ باندې هم ته چک کولی شي چې د پولیو څه دي او دا څه نقصانات لري. نو په کار ټول زنانه ته او کور کې چې څوک هم مشران دي هغو ته په کار ده چې دا نالج دوی ته وي څه مخکې راتلن ولا کوم ډیزاسټر ورته ویلی څه که یو ماشوم هم دې باندې افیکټیو شو نو هغه مور دپاره ډیزاسټر شو لکه یوه ستره حادثه شوه هغه مور نه پوهېږي چې زه په ماشوم باندې څه وکړم نو هغه دا مور پلار دپاره دا ډېر زیات ضروري ده چې دا اویرنس هغو ته لازمي ده. نو ځکه زه نن چې ته ما نالج ګورې نو دا سپیشلي لکه حدیث کې هم دا خبر راغلی چې یوه ښه خبره صدقه جاریه ده. بلکل چې هغه ته خبره چې دا ښه خبره چې هغه بل ته ورسېږي. بلکل دا میسج بل ته ورسېږي او موږ ته هم پکار ده چې اوس دې ټایم کې څوک هم په دې ټایم په دې سکرین ګوري هغه چې کوم کورونه پرې هغه پړوسیان وي هغه داسې خپلوان وي چې هغه دیات کې اوسېږي هغه میډیا هغه ته نه رسایت نه وي نو هغه ته پکار ده چې دا میسج هغو ته ډایورټ کړي نو دا به ته صدقه جاریه. بلکل بل دا چې په هر کور کې ټلویزیون لګېدلی او خیبر میډل ایسټ کتل پکار دي چې دا ګوري نو معلومات به ورته میلاویږي. بلکل مطلب چې صرف دا نه چې یو ټنګ ټکور ګورې ټول پروګرامونه کتل پکار دي. نو ماشاءالله ډېر ښه ده. خو تا تپوس ونه کړه چې چای راله دلته خو تاسو وایي چې چای به نه میلېږي سرکاري پروګرام دی چای پکې ولې موږ ځکه راوسته چې تاسو نو خوږې خوږې خبرې کوئ نو داسې خو کېدای نه شي چې خیبر چای نه وي او بیا مو پروګرام په داسې کوم پروګرام دا خو د خیبر میډل ایسټ روایت دی که نه. بلکل او دې چای باندې پروګرام چلېږي که نه د ټنګ ټکور څه ته ګوري د دې چای په زور باندې یو ما کپ په ټول نه زیات ډک وي ستا کپ چې او زمان قریب راته لیار پرېږدی چې دا چای ورته ما ورکړه چې ته چای اوس که بیا ستا راګبره وي که نه یو ته د ګاډي په ډیګۍ کې د کرکټه بیټ ما ته نه اوس مې کرکټ پرېښه ده که نه ما وروسته پته ولګي چې دا ته څه لپاره ګرځې اول به ما څه ده چې دا کرکټ کوي که نه نو هغه بیا دا پته ولګېده چې دا د دې دپاره ساتي چې څوک مطلب دا د دې ګاډي طرف ته ګوري. نو چای ښه ده ښه عایشه تا خو خبره دا کړله او مسعود خان هم ښه دا وکړل. نو خبره دا ده چې د بریک نه ما دا خبره کوله مخکې چې د پولیو دا ویکسین چې دي دا ډېر قیمتي دي. بلکل یعنې زه به تاسو ته دا ووایم چې د نن نه 20-22 سال 25 سال مخکې 4200 دا یو ماشوم ته چې کومې قطرې ورکوي که نه یو ماشوم ته د نن نه 25 سال مخکې پاکستانی خبره کوم 4200 روپۍ د دې یو ماشوم خرچه وه 20-25 سال مخکې. نن به یې سورئ او کوم شی چې مفت راځي که نه هغه وایي اردو کې گھر کې مرغی دال برابر که نه مطلب ارګنایزیشن هم همدا کوشش دا ده چې پورا دنیا ته د پولیو مهم ورسي او ډراپ سپیشلی د پورا دنیا ته هر یو ماشوم ته ورسي. لیکن موږ بدقسمته یو دی حوالې سره چې موږ پاکستان کې اوس پورې د پولیو ختم نشو خاص کر پاکستان کې او افغانستان کې دا ډېر غټ افیکټیو کنټري دي او بس موږ ګورنمنت اف پاکستان هم دا کوشش دی چې دا کوم لیټل بیټ کوم د افیکټډ ایریاز دي دا ختم شي او دې کې به خپل امدا کوم خپل کې پی کې کوم قبایلی علاقې دي او ته موږ ریکویسټ وکړو خپل د خیبر میډل ایسټ په تھرو چې کوشش وکړي که تاسو ته ټیم راشي خاص کر د پولیو مهم ټیم والا راشي او خاص کر د هیلث ډپارټمنټ نه دور دي او کوشش خپل طرف نه دی چې تاسو هر یو ماشوم د پولیو قطرې ورکړي. نو الحمدلله هغوی سره مرسته پکار ده. مسعود خان دې کې زیات زموږ خلک دا کوي لکه ما لیدلي په خیبر پښتونخوا کې که نه بس عایشه خان ته وایي د کوم ځای د خیبر پښتونخوا نو خیبر پښتونخوا دې کلی دی. ما دا کتلي چې لکه ډېر د پولیو دا ورکر دا وایي چې موږ لاړ شو او ګنټې بجاو کو دروازه ناک کو نو هغوی چې پته ولې چې دا د پولیو ورکر دي دا ډراپس ورکوي یا ویکسین دا کوي نو هغوی زموږ بچي په کور کې نشته که نه بهر ته حالانکې په کور کې که نه په کور کې وي خو دی وایي چې هغه په کور کې نشته نو داسې نه دی پکار. تاسو له کور له یو سهولت راغی تاسو له دروازې له راغی او فری راغی نو تاسو خپل ماشومان رابار کوئ او هغوی ته د پولیو قطرې ورکوئ چې د دې مستقل معذورۍ نه الله پاک دوی بچ کړي. نو پکار دا ده چې زموږ خلک د پولیو د ورکرانو سره د هغوی د ټیم سره مرسته وکړي هغوی
کلی په کلی ګرځي په سرکاري خرج باندې زموږ نه څه غواړي نه زموږ دروازې ته راځي بالکل که نه خو کوم شی چې موږ ته په اسانۍ میلاویږي نو زموږ سره د هغې قدر نه خو برحال د دې قدر کول پکار دي ځکه دا د حکومت یو کوشش دی چې مسعود خان پوره دنیا کې ختم شو پاکستان او افغانستان کې اوس هم لا دا بیماری شته نو انشاءالله ډېر ژر به ختمیږي دا کپ چې په دې کې چای پرته ده خالي نه دی که نه نو اول به زه هم راوالم چې تاسو ته پته ولګي ښه عایشه خان تا نه ما دا ته پوښتنه کوله چې تاسو ووی د ویکسین کې د پولیو چې دا لومړنی ډوز دا دی دویم دا دی نو دې کې راته دا ووایه چې دا لومړنی چې دی دا د کوم عمر د ماشومانو دپاره دی او دویم چې دی هغه د چا دپاره دی که نه کوم عمر دپاره ورکول پکار دی نو په دې راته خبره وکړئ بالکل لکه څنګه ما ته خبره وکړه چې کوم ماشومان دي نو هغو ته ډراپس دي او کوم څه اډلټس دي 18 پلس 18 نه څه چا عمر زیات نو هغه ته بوسټرز راځي بوسټر مطلب ستنې ورکوي د ډراپس کوم کله دو ورکوي هغه مری په ترو باندې سي ډراپس دا فائدہ ده سپیشلی ماشومان د بر لکه ما ته ویلو چې هغه وی کچا او لکه ایوی ونی جړی چې کوم دي کنه هغه کله کچاوي کنه نو هغه څوره هغه ته وبر کې هغه ستریږي لوي دا یو خپل یو ټایم وي او ماشومان زیات په دې به افیکټ کیږي ولې چې هغه کله کرونا سوري څنګه چې د وایرس کوم دا لکه کرونا دا اندسه د پولیو وایرس کوم دا فرست اف اول خو ګندګي نه راځي دا څه کله انسان باندې راځي دا ګندګي نه راځي او دا بالکل ګندګي نه راځي دا مخکې دی باندې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث هم رسوله دا کوم ځکه چې او روانې وي تالاب وي ته به کتلی دا هغه کې کلو کې دا نلی وي او دا بیا سمندري دی بیا دا چې کوم ولاړې اوبه یې هغه ګندې ولاړې اوبه وي که هغه نیرابونه وي څه وي نو خلک دو کې ګندګي نه ګوري څه نه ګوري نو بس ټوپې کې هغه کې لامبي هم هغه کې لمبوی وي هغه کې کپړې هم منځلو هم څاروي پکې لمبي خپل پکې لمبي نو فرست اف اول خدا داسې سپریډ کیږي او دویمه خبره چې کله د ماشومان کله د لوی کېږي دوی عمر وي دا چې کوم عمر دی ته به کتلی وي ته به 18 پلس کلم نه کتل چې هغه پولیو هغه وایرس افیکټ شوی دا هغه خپای لسونه بیکاره شي هغه به ورکول کې هغه یو لنګ زمو د سبندي پایپ ته د کوم سبندي پایپ ته د سپیشلی اډلټ کله اډلټ کېږي نو هغه ډایرکټ سبنديږي اوکې ډایرکټ سبندګي هغه مړیږي نو ډېر خلک داسې څه غمړي شي ماشومان څه کوم دي هغه څنګه افیکټ کیږي هغه څه کله دا وایرس دوه باندې راشي دغه سکین پترو ټچینګ پترو او دوی کوم ساينس دي ساينس اند سیمپټم لکه ماشوم زیاته تبه په جسم باندې ریشز لکه الرجی شي एकदम په الټیانو شي دستونه شي एकदम کنټرول کې نه راځي او جوائنٹ پین وي دي کې بیا دا کله وایرس دوه باندې افیکټ شي دوه ته پکار ده دا 1 نه 10 ډیز کې دا افیکټ کیږي ځکه کله تاسو ماشومان ته ته وي نو مشران څه کوي چې اله دي ته توله کې دوا دی په سر باندې توله کې دوا دی تبه دا دی بچ سړه خړلې یا بي دي غاړي وي نو پکار ده فرست اف اول کله هم مشوم کله تبه شي یا دستونه باندې سي کوم هم قسم معمولی غوندي ته مور شک کیږي چې دا بیمار ده نو ما صرف دا ریکوست ته هغه مندو ته نیر بای کوم هم کلینیک وی ډاکټر وی هغه ته ډایرکټ متوجه شي فور رسول پکار دی او دا بوستر څنګه کار کوي دا کله مو ویکسین لګاو مخکې ماشومان لکه ویکسین کوم د مخکې په هغه باندې مشهور ټیکي ټیکو باندې مشهور دا ټیکو سره دوه ټیکي حفاظتي کوم ټیکي دا دوسرے ور کوي سپیشلی د بور ملکونه کې دوسرے ور کوي بقاعده کروڑونه ور کوي هغه ټایمونه وی اول فرست ډوز کې راځي بیا 2 میاشتې بعد راځي بیا 4 میاشتې بعد بیا 5 میاشتې بعد نو دا په خله تور باندې ځکه کوي چې دا وین باندې اثر نه کوي او دا د کې دا یو خبره بل هم ده چې کله د پولیو وایرس کله راځي کنه دا انسان چټکی کې ختمي دا ډایرکټ د کوم جړې څه دي جړ مشومان ولا د دې باندې افیکټ کوي دا एकदम ودرې وینه هغه ودرې او وینس کوم دي کنه درګونه بالکل وچ کی سرګونه وچ شو نو بیا غلاس کې څه پاتې شي یا واخه یا ډوکه څنګه چې چلن نشته هغه مشوم به څنګه بیا هغه خوراک کوي به څنګه خوتيږي انداسه بیا ډول سپاینل بالکل هغه مزور شي او بیا خپې باندې هغه اٹیک کوي خپې باندې سیم هغه مين چې کومه مولا ریډ هډی دا کنه سپاینل ګورډ هغه باندې اثر کوي سپیشلی هغه رک چې کوم مين وي کوم مين خپې ترتي فرست اف اول هغه پراګ باندې اٹیک کوي ارک کې بالکل وینه را امر هغه رفتار کوم د وین پلان رفتار دغه ختم کی بیرګونه وچ کی بیا څه پاتې شو غوخه اور ډوکه تاسو کدا چې کوم د پولیو دغه دی افیکټډ ماشومان دي کنه ولا اسونه هغه کې پاور نشته هغه طاقت ختم کی مطلب یو لکه الکتریک سره کټ کی نوغه بیا څنګه حرکت به څنګه کوي سر وکوي شخان جی
خبرې ستا ډېرې خوږې دي او ماشاءالله زه او مسعود خان ورته داسې ناست یو خبره دا ده چې دا کوم زمونږ کتونکي دا وخت په دیرو کې ناست دي که نه نو دی به دا وایي چې دا خو تش د پولیو خبرې شروع کړه پروګرام چې دی ژوند د مسافرو دی نو لږ به هغه د پروګرام هغه فارمیټ چې دی هغه هم فالو کوو که نه نو تاسو موږ به چای وڅښو او دې دوران کې به موږ یو ښایسته غزل د خاطر افریدي صاحب غزل دی نو دا چې کوم په دیرو کې زموږ کتونکي ناست دي که نه نو هغې به لږ د دې نه هم خوند واخلي او د دې نه بعد ورته بیا هم دا خبرې کوو خیر پرېږدي نه دا د پولیو خبرې ورته کوو خیري نو قدرمنو کتونکو یو ډېر ښه غزل دی د مینا ګل اواز دی د خاطر افریدي صاحب لیکلی غزل دی نو راځئ چې دا وګورو بیا راځو د خپل موضوع باندې به خبره جاري ساتو جی قدرمنو کتونکو یو ځل بیا هرکلی ویم تاسو غزل هم واورېدو هم کتلو او د هغې نه بعد یو لنډه شاندمه هم بریک هم پروګرام دی ژوند د مسافرو د خیبر میډل ایسټ ټلویزیون دوبۍ سټوډیو نه تاسو ګورئ نن زموږ خصوصي خپرونه روانه ده او خبره کېږي د پولیو د ډراپس او د هغې د ویکسین کوم چې مهم روان دی د پرون ورځ یعنې د 5 جون نه د 11 جون پورې دا شروع دی په پاکستان کې بیا خاص کر ما خبره کوو د پښتنو د سیمې خیبر پښتونخوا یا بلوچستان کې چې کوم زموږ پښتانه وروڼه خویندې دي موږ دا غواړو چې هغې خپل بچي د پولیو ټیم چې کله راشي هغوی ته راوباسي او د هغوی ته د پولیو قطرې ضرور وکړي زموږ سره زموږ قربانه خو نن زما سره مېلمانه دي عایشه خان هم ناست ده مسعود خان هم ناست دي دواړه عایشه خان د بریک نه مخکې خو ماشاءالله تا ډېرې تفصیلي خبرې وکړې او زه پوه شوم چې تا دا تفصیلي ولې وکړې تا وایي چې دا ټول ثواب زما طرف ته راشي دا د زمرود د مسعود خان به کاډویسه میلاولی شي که نه نو لږ خبرې به نور هم تاسو نه ته دې په دغه چې دا صرف لاس او په معذوره کېږي که نور هم د دې نقصان په دې به خبره کوئ زما چې مسعود خان تاسو په دې باندې لږ نوره خبره یا ستاسو په علاقه کې یا داسې کیس چېرته تاسو لیدلی که نه ما خو ډېر لیدلی دي او الله پاک دې ته موږ ټول خلک وساتي ټول مسلمانان دې ته موږ وساتي د دې موذي مرض نه ځکه چې د هغې علاج نشته نو تاسو پرې لږ هم خبره وکړئ او بیا که داسې څه واقعات تاسو په لیدلي چېرته څوک لیدلي چې ما خو ډېر خلک ایون چې لاهور کې یو فیمیل ډاکټر تیر ځل په د کمپین کې موږ کتو د هغې انټرویو راغلی وه MBBS ډاکټر او هغه غریبه معذور وه که نه نو مطلب داسې پکې ډېر دغه نو څه خبره پکې کوئ تاسو سر جی دې باره کې زه به دا خبره کوم چې موږ کله موږ چې تکې پاتې کېږو موږ یو کله دې کلي کې موږ ډېر کسان کتلي دي چې دې مهلک بیماري کې مبتلا دي او کله چې موږ زه خپله ایز ا کرکټر زه خپله کرکټر یم چې کله موږ میچونو ته ځو نو کس په ما کتلو نو غریب یو ویل چیر کې او ډېر ډیفیکلټ و به چې کله به چدېدو یا به موږ سره کله میچ به ختم شو نو موږ ته به سپیشل راغلو چې موږ ته راځو نو موږ به خپله ورته لاړ شو لاړ به مخه نه تاسو راتلنو ضرورت نشته موږ درته خپله راځو نو موږ غټ فین وه نو موږ چې ورنه پوښتنه وکړه څه مسله دی دا که دا زه یهی چې کله چې ماشوم یم ما ته د پولیو قطرې ما ته میلاو نه وي نو دې دې وجې نه زه د مهلک بیماري کې مبتلا شوی یم او دې دې وجې نه اوسه پورې ډېر ښه پوسټ منی دی ماشاءالله لیکن خبره چې د یو مسټیک د لاسه پورا تا ژوند ډېرې کې فرق راشي نو مطلب خو بعد نم ډیر مطلب اچھا خپل تاسو پوهیږي سر مل احساس کمتري شکار شي یا همیشه ګوري چې لکه داغه د عمر خلک چې دی هغه لګیا دي نارمل ژوند تیری لوبي کوي خپل جاب کوي چې سم کوي نه او هغه ګوري نو هغه مطلب احساس کمتري کوي ډیر کوشش کوي ډیر سترونګ سټیمنا والا کسي خو بیا هم لګ ډیر محسوس کیږي چې زه ولې داسې نه یم کړه نو په دغه وخت کې مطلب دا دی چې هغه دا سوچ وکړي چې زموږ والدینو نه ولې دا غلطي شوې ده ولې دا یو سهولت او د کور دروازې راغلی ولې استعمال کړی سر دا یو بل خبره ده چې مو دې کې زیاتره مو ریسپانسیبل مو پیرنټس دي چې کله فار ایگزامپل چې خپل پیرنټس چې خپل ماشوم فیوچر وګوري نو ابو همدا سوچ کوي چې یاره که ما خپل بچي فیوچر جوړون دی نو دې ته خاصیت خب ایجوکیشن ښه ژوند ورته پرووایډ کم اور دې لپاره فرست اف آل هیلث ډېر امپورټنټ دی ویلې هیلث از ویلث کم مثال کې ته وایي ماشوم هیلث نه وي نو هغه ډېر هم خپل ژوند کې ډېر مسایل دي انسان ژوند کې راځي خو بعد مطلب اپ اینڈ ډاون راځي لیکن به اخر به سوچ کوي چې یار ما پیرنټس داسې مسټیک وشو اور نن ما پولیو قطرې وانه خته او دې دې وجه نه پورا عمر د معذور شوم نو ټول عمر خبره مایند کې چلیږي را چلیږي اج کله ایمن ته سي
کله پروګرامز داسي کله اني ویر مطلب کا ویډینګ چیتم سیک چیتم وا امدا ګوري چې یار مار عمر کې کسان ګورا ګرځي را ګرځي واک کوي هلو هاي کې دا غریب صرف په ویل چیر نه سي به خپل سوچ وکړي چې را واقعي معنا یو میسټیک شوه ان شي نوین پیرنټس نه میسټیک شوه نو مو میسج دا دی ټولو ته کوم چې مونږ ګوري نیخ پنه ګوري مو پروګرام او مو هم دا میسج دی چې پلیز کوشش وکړئ چې خپل ماشومانو د پولیو قطرې ویر کړئ دا مغو ژوند لپاره او صحت لپاره او آنے والا مستقبل چې کوم دی ماشومانو دی کوشش وکړئ چې ته قطرې ویر کړئ. ډېر ښه عایشه خان څنګه تاسو خپل خبره کې دا وی چې را دا یوازې لاس معذور کېدل نه دي یا خپل معذور کېدل نه دي کنه بالکل لږ راته په دې خبرو کې چې را نور بدن کې لکه خدای دې ټول خلق وساتي خو برحال کر بدقسمتي وشول او راغې په چا باندې نو دا څنګه تاسو په تفصیل سره خبرو کړل چې دا نقصانات او وغیرہ سره به لاس خپل لک په تاسو په تفصیل خبره چې نور څه نقصانات دا کوي. جی بالکل ما خو لکه څنګه خبره وکړه د خدا نقصانات چې دا کله رګونو ته بالکل دا وینه څنګه نو غا به رګونه بالکل وچ شي ارګ هغه نه ختم شي او بیا پاتې شي غوښه او اډوکه څه کله دا ونه ته وبنه ورکای نو هغه رو وخت سره وچیږي هغه وچیږي او بیا کلکیږي او بیا هغه تب کتلې چې هغه خپل پوسټ هغه نه بدل شي یا لاس کوک شي یا خپل کوک شي هغه بالکل د سوي سره ډیسکنیکټ شي باډي نه بالکل او هغه باډي کوم پارت ته هغه به تا وجود پریوي خو لیکن هغه به بوچته وچتای بیا او دا لکه ورور مم خبره وکړه مور پلار ته پکړه د هغه زموږ ده خو لیکن هغه مور پلار ته چې اویرنس نه وینو هغه څه کومه غلطیان څه تیری شي مته پکړه ده دا بیا او بیا اویرنس ورکو زه خپل ډراپس کوم دی هغه جاری ساتي خو زه بیا هم هغه خبره کوم چې دا صرف ماشومان نه اډلټس ته هم کېدای شي بالکل او چې ټیکې خستې دي دا ضروري نه ده چې 18 سال شي نو هغه ته نه کېږي که تاسو نوي خستي اوس هم تاسو سره چانس ته تاسو هغه والا بوسټرز واخلئ ماشومانو دپاره کترې دي او بوسټرز کوم دي ماشومانو ته او افیکټس کوم دي دا ضروري نه ده چې صرف دا به دې څه کوم ټیسټ ته هغه څنګه کېږي اوس لکه موږ خو کرونا وایرس دپاره څو پی سی آر ټیسټ کوو بس کله غاړه نه ډېر داسې ملکونه دي هغه غاړه نه خلي او مو په نوز په ترو باندې کوو دې څه کوم ټیسټ هغه بلډ کې پاته لګي دا څه ته ماشوم کله هسپتال ته نه بیایي هغه ته به وي هغه طبیعت خراب وي څه ته ماشوم کله هسپتال ته نه بیایي هغه یو ډاکټر نشته هغه کله ماشوم حالات وګوري هغه ته اټومیټیکلی پاته لګي چې دا پولیو وایرس کې دا هغه افیکټډ ده هغه اټومیټیکلی هغه دپاره بلډ کوم ټیسټ هغه کوي او هغه نه علاوه دی یو بل ټیسټ هغه سپاینل کوډ کوم دا د کوم مملي د کوم سپاینل کوډ ده کنه هغه بالکل څټ نه د کوم ملیانه ده هغه نه سیمپل خلی اوکې او دا هغه نه سیمپل خلی نو دا دوه طریقې دي او نقصانات دا غدي چې د کې ضروري نه ده صرف تخپا او لاس د کې ته تبنه ته ایکسپایر کېدای شي برین کوم دا هغه بالکل ختم شي پیرالایز مطلب فل پیرالایز نو هغه پیرالایز نو بیا ته هغه ته څه کوي اته کار زیات شو بالکل هغه به ته حفاظت زیات کوي ذهني ډیپریشن وي مور پلار ته مخکې چې کوم ماشومان ورسره کور کې دي هغه باندې هم توجه نه ورکوي او یوه بله خبره چې څوک هم د پولیو وایرس افیکټډ وي پلیز کوشش کوئ چې تاسو ته کله ډاکټر ویل چې بھائی د پولیو ده د علاج جاري ده هغه کوم څه ماشوم ده یا هغه څوک هم هغه افیکټډ دي پلیز هغه سره چې کوم ماحول کې کوم ان قریب لکه هغه کمرې کې یا هغه کوم سامان ده یا هغه خوراک یا هغه کوم الټي کوي مهرباني کوي چې هغه نه بالکل ماشومان نور څه کوم دی او اوایډ کوي ولې دا سپریډ کیږي دا سپریډ کیږي ډیر زر خوري ډیر زر سیم لایک کووډ وایرس کووډ خو دغه ده که نه څه اوس لکه دا ما کپ ټچ کو زه الریډي زه پولیو هغه یم نو اټومیټیکلی نور ماشومانو کې هم سپریډ کېږي مخکې زمانه کې به څه کولو لکه چوکې اویرنس و خلک څه کوي چې کله ماشوم الټي کوي نو هغه ځکه هر څه پرته وي هغه ته پکار ده چې څوره زر وي هغه چې کوم ځای الټي کوي هغه ځای سینیټایز کړي صفای کړي یا هغه کوم شیزونه دي کوم هغه څه یوزلیس دي هغه وسېځئ دا هم یوه طریقه ده خو لیکن سینیټایزر ډېر زیات ضروري ده او ماشومان چې کوم دي چې کوم ماشوم افیکټ شو هغه نه کوشش کوي د نور ماشومان چې کوم دي دا لرې کوي صفایي ډېر زیات خیال ساتو ډېر زیات ضروري ده دا ډېر زیات ضروري ده ډېر ها تفصیل سره تاسو خبرو کوئ شاهان ویل ډن زبردست ځکه چې دا د مایندو د هغوی د پیرنټس د هغوی د کور والا ذمهواري ده لکه دا خلکو ته پته نشته لکه ما ته په خپله اوس پته وله چې دا د یو نه بل ته ډېر زر خورېږي بل دا د صفایي خبره دې وکړه چې یاره
که ماشومان الټۍ وکړي یا دا سمټمز راغله نو فوراً تاسو ډاکټر سره رجوع کول فوری پکار طبي دي امداد پکار دی اور سر جی دیکھیے بل خبره چې ماشومان د ویلې زیات اٹیک خطرای چې ویلې امیون سیستم ډېر ویک وي نو د دې وجه نه او 100 کې 99% او ته خطرای چې را دوده کې دی شي نو ایزی طریقہ دا دی چې بس موږ هم دا میسج پروګرام په تر وخت نه هم دا خبره کوو چې بس صرف خپل ماشومانو ډیر خیال ساتي او پولیو قطرې بیا مو یو اور اوسم یو همیشه و همدا مو سلوګان دی چې همیشه خپل بچو ته پولیو قطرې ورکول پکار دي بالکل ډیره خبره او بلکې زه به دا وسویم چې څنګه عایشه خپل خبرو کوي چې دا بیا مور پریشانی چې خدای مکه ماشوم معذور شو دا غي بیا غ نگهداشت دا غ چې کوم خصمانه دا څنګه نو خو ډیر زیات دغه شو بیا کاغه سکول تمزي نو هغه هم یو ډیر مشکل دغه دغه تللو یا په کلاس کې نور دغه بیا دامي چې هغه ډیسیبل لپاره ځان له سکولي یا که الته مینو هغه ماشوم بیا ذهني دغه چې نور ماشومان ته ګوري هغه لوب کې د نشي کوله نو دا ټول تکلیف نه لکه پارټیسیپیشن نشي کوي او نورمال حرکت نشي کوي نو هغه خپل د کوم خپل عمر کې نور ماشومان دي هغه یو ګیلټي فیل کوي یو ډیپریشن کې نوځي هغه نور هغه کوم راتلن ولا کوم فیوچر کوم هغه سٹار وي هغه ورور کلته و پول کوم دا هغه به ورور خپل ځان ته شي نو بیا هغه کې کوم ټالنت وي هغه اتوماتیکلی هغه بیا ختم شي ول هغه ځین کار نه کوي کنه ډیپریشن کې بل مور پلار چې ګوري نو مور خو مطلب بچي کار څنګه دی خو د زړه غوخي مور ډیره خفقي نو بیا د هغه د پارم د دغه خصمانه د خیال ساتل چې هغه یو ډیر مشکل دغه جوړ شي نو پکار دادا چې مطلب دا د منګ دا چې کم زمنګ ملک چې کوم اوس د مهم شروع کړي دي د 5 تاریخ نه شروع دی د پرون ورځ نه د 11 پورې د دې رواني میاشتې چلیږي نو په کاردار کې زموږ محلي ته زموږ کلی ته د هیلث ډپارټمنټ چې کوم د پولیو ټیم دی هغه راشي نو په کار چې خپل ماشومان د یو کال نه راواله د 15 کالو پورې ماشومانو ته دا هغوی خطرې ورکوي نو په کاردار چې دی ورته فوراً هغه راوباسي ماشومان او هغوی ته د پولیو خطرې ورکړی شي کوم چې لوی هغې ته چې ویکسین کوي څنګه شخان وي نو دا په کار دي نو برحال ډیره مننه ستاسو د دواړو عایشه خان که داسې سب میسج ستاسو ذهن کې وي او سپیشلی زه به دا یم چې زموږ کوم خویندې په کورونو کې ناست دي زموږ وروڼه ناست دي چې کوم پیرنټس دي نو هغې ته د دې پولیو د دې خطرو حوالې سره به څه میسج ورکوئ جی بالکل ډیره مننه فرست اف آل ته نن مو دې پروګرام ملمنه کوو او ډیر وخت نه ما دا کوشش کوله چې زه پروګرام ملمنه شم الحمدلله نن فاینلی زه د پروګرام حصہ شوم او دې سره سره ډیره مننه چې چاته ما دا میسج ورکړی هغه باندې فالو اپ کوي هغه باندې لکه مو رونم سره دا خبره کوله چې پولیو خطرې ډیره ضروري دي زه هغه مندو ته کوم ماشومان سوچ وکړ کې دي زه مور خبره کوم چې دا ما او تا دا حق ته په ماشومانو باندې هغه راتلن ولا کوم فیوچر ده هغه ماشومان دي هغه هیڅ باندې نه پوهیږي مونږ رب العالمین سبا څه کله مارک حق ته لا د ټول وساتي خو لیکن مارک حق ته دې بیا هم بیا مونږ ته پوس کیږي ولې چې دای مولا اوس کې دي او مو دو ولا څه روپے دا بالغ نه وي شوی نو دې څه کومه زمره دا ټوله په موده نو ما صرف دا ریکوست هغه خويندونه هغه مندونه هغه رونونه هغه فیملیونه چې کومه کو ډور ټو ډور سرویس راځي پولیو خطرې سره یا پولیو ویکسین څه څوره هم ماشومانو ته تاسو پولیو نه ورکړي خطرې نه ورکړي یا ویکسین نه ورکړي پلیز هغه خپل نیر بای کوم هم کلینکس دی یا هاسپټل دی هغه ته متوجه شي او خپل ماشومانو ته د خطرې ورکړي او ان شاء الله کوشش به مو او تاسو به ان شاء الله راتلونکي ټایم کې هم انده کوشش وي چې دن کوم مو اویرنس ته کوم مو مخته ته چانس نه ملوي دو او نن مو سره چانس شته دا مو ارڅ نه خبر یو او بیا مو ماشومان هغه نه محرم کو نو دا سبا مو هم سوال کټیری کې لکه اخرت کې کوم ورته کې اخرت کې حساب کې مو شماريګو او تاسو به مرکه ډیر خمسه تاسو که مختصر شان میسج زموږ کتونکو ته ورکول غواړئ ما مختصر میسج ټول کوم چې مو مینوال دي او خویندې ورونو مشران کشران سوره دي که دا میسج ما واوري او ما همدا میسج دی چې څنګه نن مو پروګرام باندې کې کوم ټاپک پولیو والا نو زه ډور ټو ډور راځي پولیو والا ټیم راځي تاسو سره کوپریټ وکړئ خپل ماشومانو کا ژوند او خاصیت غواړي نو صرف او صرف تو بوند
पोलियो के कतरे आप उनको पिला दें और उनको हमेशा की माजूरी से बचाएं। दा सर मां मैसेज ډیره مننه جی عایشه خان ستاسو مسعود خان ستاسو د دوړو دراتک ډیره مننه او زم چې دا یو جهاد دی په دې وخت کې چې څوک د خپل قوم د خپل ولس لپاره کوششونه کوي او د اویرنس لپاره معلومات ورکوي نو ډیره مننه ده تاسو هم ثواب وکړئ مونږ هم ډیره مننه چې تاسو ټایم ایستو زموږ سټوډیو ته راغلی او معلومات ورکړو جی قدرمنو کتونکو زموږ مېلمنو عایشه خان او مسعود خان ډېرې ښایسته خبرې د پولیو د اویرنس حوالې سره پروګرام مخ پای ته رسي په اخره کې به زه چې کوم زموږ د مسافرو چونکې دا پروګرام فارمیټ ته اخره کې به یو سندره وړاندې کومه خو زه مختصر زه دا وایم چې څنګه زموږ د مېلمنو خبرو کله زه دا وایم چې د پولیو ټیم چې راځي په کار داره چې موږ د هغوی سره مرسته وکړو هغوی ته ویلکم وکړو خپل ماشومان راوباسو چې هغوی د پولیو قطرې هغوی ته ورکړي ځکه چې د پولیو خدای مکه چې کوم ماشوم چې د متاثر شوی دی نو هغه مستقل معذوري د هغې بیا علاج نشته تر ټول عمر پورې نو دغه مور او پلار چې بیا هغه ماشوم ته ګوري نو بیا چونکې اولاد دی د زړه غوښې نو هغوی بیا په خپله په احساسي کمترۍ کې مبتلا کړي نو په کار داره زموږ په ملک کې دا مهم د 5 نه د 11 جون پورې دا شروع دی نو په کار ده چې موږ د پولیو د ټیم سره مرسته وکړو خپلو ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکړو او د مستقل معذورینه الله پاک زموږ بچي چې دی هغه بچ کړي پروګرام وخت پای ته رسي سره د خپلو میلمنو زه ستاسو نه اجازه اخلم انشاءالله که الله ژوند راکړو په راروانه دې ورځ به بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږو تاسو د هارون باچا په اواز باندې ټپې دي ځکه چې مسافر د دې پروګرام ژوند د مسافرو په تمه تاسو دا ټپې وګورئ او خپل کوربه زمرد بنري ته اجازت ورکړئ د الله په امان